نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د وحی په ذریعہ باندې ویلې شو چې ګوره په کعبه کې کم خط راوېزان شوی دی د خلکو دا کم عهد کړی دی نو دغه عهد شلولو ته ګوره ضرورت نشته ځکه ته ضرورت نشته چې هغه خط چې دوی لیکلی دی نو په هغې باندې الله څه وینه مسلط کړي دي او هغې وینو دغه خط خوړلی دی د دغې شلولو ته ضرورت پاتې نه دی او صرف هغه ځای پکې پاتې دی په کوم ځای باندې چې د الله نوم لیکلی شوی دی نو هغه ځای وینو نه دی خوړلی نو ټوله معاهده هغه وینو خوړلې ده د ابو طالب سار راغی بیت الله ته او د قریشو ته دا خبره وکړه کوم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام خلاف یو ګوروي تاسو چې کوم عهد لیکلی او کومه درخواست هم لیکلی معاهده شوې وه نو هغه شلولو ته ضرورت نشته هغه الله په خپله ختمه کړې ده وینه په هغې باندې مسلط شوي دي او هغه هغې وینو خوړلې ده صرف د الله نوم پاتې دی نو ابو جهل او دغه کسان ورته وایي وی دا دروغ دي دا خبره رښتیا نه ده ځکه چې هغه موږ په بیت الله کې لګولی بیت الله داسې ځای دی چې هغې کې څوک سسید ته ضرر نشي رسولی نو دغه ابو طالب ورته وایي که چېرته تاسو په دې خپله خبره کې رښتینې یئ چې او دا کاغذ چې دی وینو نه دی خوړلی او محمد دا خبره کړي علیه الصلاۃ والسلام نو که چېرته د وینو دا کاغذ نه خوړلی او محمد دا خبره کړي نو دا خو پیغمبر نه دی ځکه پیغمبر دروغ نه وي او که دا خبره کړي چې دا کاغذ یې خوړلی دی نو که کاغذ خوړلی شوی نو بیا به یو معاهده زموږ سره کوی معاهده به دی چې زموږ قطع تعلق به ختم وي زموږ به د یو بل سره تګ راتګ بیا شروع کېږي زمونږ به د یو بل سره ورکړه راکړه بیا شروع کېږي کوم چې تاسو معاهده کې لیکلي دي چې یو بل له به خوراک نه ورکوو دا خلک به د یو بل سره په مزدورۍ باندې نه الو د دوی سره به هلته مزدوري نه کوو هغوی به زمونږ سره مزدوري نه کوي خوراک په هغوی له نه ورکوو د هغوی نه به خوراک مونږ نه اخلو هغوی به جینکۍ مونږ له په نکاح نه راکړي مونږ به جینکۍ د دوی نه په نکاح نه اخلو او مونږ به ولې هم په نکاح جینکۍ نه ورکوو نو دا چې کوم قطع تعلق تاسو کړی دی دا قطع تعلق به ختم وي او که چېرته دا خط نه خوړلی شوی او دا خط برقرار پاتې په کعبه کې نو دا به زما ستاسو سره عهد او معاهده چې محمد به زه تاسو ته حواله کوم چې څو سره کوئ هغه ورسره ځکه بیا خو پیغمبر نه دی دروغ یې ویلي نن جمعه کې بیانوم قریشو د مسلمانانو د حال نه چې کله خبرېدل چې مسلمانان وخت په وخت ډېرېږي او ساعت په ساعت باندې زیاتېږي نو د قریشو دا خیال وکړو چې دا خو مخ په وړاندې باندې روان دي نو دغه قریشو د مسلمانانو خلاف د بایکاټ اعلان وکړو قریشو ته چې کله پته ولګېده چې مسلمانان اوس ورو ورو مضبوطېږي په قلاره قلاره باندې مضبوطېږي او خلک د هغوی سره په اسلام کې دننه کېږي او اسلام قبلی او اسلام ته ننوځي نو هغوی هم د مسلمانانو خلاف کې خپل کار لږ تیز کو او هغه خپل کار یې شروع کو دا قریش راولګېده څه مشران د هغې ټول قریش یې راجمع کړو د هغې یو کونسل و دارالندوه نو دغه قریش ټول دارالندوه ته راجمع کړو او د هغې سره یې په هغې کې میټینګ وکړو جرګه یې دا وکړه دغه دارالندوه چې و نو دا د دوی یو کونسل و په هغې کې به یې جرګې کولې چې سره سلام اصلاحات خبره به وه نو هغه به یې په دارالندوه کې کوله نو دوی هلته دارالندوې ته راجمع شو او دا فیصله وکړه چې یاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مونږ تنګ رالو او یوازې دی نه دی نوي نوي خلک راځي او د ده سره ملګري کېږي نو داسې کوو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی او د ده سره چې کوم څومره ملګري دي نو د دې ټولو سره به زمونږ بایکاټ وي او د دوی سره به زمونږ هېڅ قسمه ربط او تعلق نه وي د دوی نه به زمونږ غم خادي کټي هغه به ترېنه جدا وي او نه به دوی باندې سسیز خرڅو نه به ترېنه سسیز اخلو نه به د دوی زنانه یعنې جینکۍ په نکاح باندې اخلو نه به دوی له خپلې لوڼ او خویندې په نکاح باندې ورکوو هېڅ قسمه تعاون به د دې خلکو سره نه کوی دوی به ځان لري او موږ به ځان لرو
تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې دوی موږ له خپل پیغمبر را کړی نه دی چې دوی وایي چې تاسو دا محمد واخلئ چې تاسو ورسره څه کوئ هغه ورسره وکئ تاسو پوه شئ او دی پوه شه که وجنئ او که هر څه ورسره کوئ تر څو پورې چې دوی د دې پیغمبر ملګرتیا کوي نو تر هغې پورې به موږ له دوی سره هېڅ قسمه تعلق نه ساتو دا به زمونږ طریقه دا به زمونږ عهد او په دې باندې به زمونږ لوز نو دغه قریشو په دې باندې مقاطعه په دغه مقاطعه باندې لیکل وکړه او لیکل وشو چې دا به زمونږ قطع تعلقي او د کافرانو غټو غټو سردارانو په هغې باندې دستخط یې وکړې او چې کله دا کاغذ تیار کو دغه خپله کومه جرګه چې وه دا یې ولیکله چې قطع تعلق به د دې مسلمانانو سره نو دغه کاغذ چې ولیکو نو د خانه کعبې دیوال ته د دننه طرف نه راویزان کړو خانه کعبې ته دې د وجې وړی چې خانه کعبه کې څوک څه شیز له ګوتې نه شي ورلی ځکه دا خو یو داسې کور دی یو داسې ځای دی چې څوک دې کې بېادبي کړي نو الله یې تباه کوي نو مونږ په دې باندې دا فیصله کړې ده چې څوک به د دوی سره تعلق نه ساتو او کاغذ یې ووړو د خانه کعبې دننه طرف ته یې راویزان کړو چې دې نه به دا په خانه کعبه کې محبوس پروت دی او څوک به د دې سره لاس نه لګوي دا صرف د دې وجې نه خانه کعبه کې اویزان کړو ځکه خانه کعبه چې ونه دا د ابراهیم علیه السلام د وخت نه جوړه وه او خلک پکې آباد و جوړ خو د مخکې نه وه خو خلک پکې آباد او خلکو به عبادت کو دغه خلکو به هم د طریقه د ابراهیم علیه السلام باندې عبادت کو اور دې کاغذ لیکونکی چې و دا چې چا لیکلی او کاتب د دې چې و نو هغه منصور ابن اکرمه یا منصور ابن اکرمه دا لیکلی او دا کاغذ دا کاتب لیکونکی و خو ده چې کله دا کاغذ ولیکو دا مقاطعه یې ولیکله چې د دې مسلمانانو سره به څوک تعلق نه ساتي نو چې په کوم لاس باندې دغه لیکل کړي او دغه کاغذ او درخواست تیار کړی نو الله تبارک وتعالی ولا هغه لاس شلو او تر مرګه پورې دغه لاس هغه چې ټول شلو تر مرګه پورې مکمل جوړ شوی نو او مکمل شلو خراب د چې دا کاغذ ولیکو نو خلک دوه ډلې شو نبی علیه السلام او دا هغه ملګري هغه شهاب ابي طالب ته لاړل شهاب ابي طالب دا یو علاقه وه یو ځای و هغې ته لاړل دا د مکې مکرمې نه بهر داسې یو ځای و دا د بنو هاشم و هغوی بیا په خپل اولاد کې تقسیم کو شهاب ابي طالب کې د نبی علیه السلام د خاندان او د نبی علیه السلام ځمکې وې هلته چې کله لاړه او بیا هلته کې اوسېده نو بنو هاشم او بنو عبدالمطلب په هغې کې چې کوم مؤمنان مسلمانانو نو هغوی واسم د نبي علیه السلام ملګري بنو هاشم او بنو عبدالمطلب خو چې کوم کسان پکې کافر وو نو هغوی هم د نبي علیه السلام ملګري شو چې قومیت دی دا خو زمونږ یو نسب دی زمونږ د قوم سړی دی زمونږ وراره دی زمونږ نوسی دی زمونږ کشر دی مونږ ټول به د ده ملګري یو هغه غیرت پکې راغی هغه پښتو پکې راغی هغه ننګ پکې راغی اگر چې کافر خو د نبي علیه السلام سره ودرېدل بنو هاشم کې یو سړی و کله چې نبي علیه السلام سره د بایکاټ اعلان وشو نو نبي علیه السلام هم هاشمی دی او بیا قریشي دی نو په بنو هاشم کې یو سړی و هغه د نبي علیه السلام مخالفت ته ودرېد نور خلک د هغه ملګري وو که مسلمانان وو که کافر وو خو چې بنو هاشم و هغه د نبي علیه السلام سره ولاړ خو دغه یو کس و چې هغه د نبي علیه السلام سخت خلاف شو او د نبي علیه السلام مقابلې ته ودرېدو د هغه نوم دی ابو لهب چې دا د نبي علیه السلام مقابلې ته ودرېد دا ظالم دا د نبي علیه السلام سخت مخالف شو دا د نبی علیه السلام تروخه 3 کاله مسلسل
دوی په تکلیفونو کې اوسېده نبی علیه السلام او د هغه ملګري او ډېر سخت ژوند یې تېراو داسې حال ته د هغوی ژوند رسېدلی او چې لوږه قحط په هغوی باندې شروع لوږه وه تنده وه چا ورله څه شی نه ورکو او نه یې پې څه شی خرڅو او که د بهر نه به یو قافله راله او هغوی به د خرڅ دپاره څه غلا یا څه څیزونه راوړو نو په لار کې به ورته ابولهب ظالم ولاړو او دا خبره به ورته وکړه چې قافلې والا و دا واورئ دا خبره ځان سره یاده کړئ چې دا خلک ګورئ مونږ د دې نه د برات اعلان کړی دی او څوک په دوی باندې څه شي خرڅ نه کوي څه به ورله نه ورکوئ او که بیا هم پې چرې خرڅوئ نو یو په دوه باندې به پې ګران خرڅوئ چې دوی تنگ راشي او دوی درې خپل کار نه راوپش چې کله دا اعلان به ورته ابولهب وکړو نو هغوی خو به یېرېده هغوی به په نبي علیه السلام او د هغې په ملګرو باندې بیا څه شي نه خرڅو او که خرڅو به نو یو په ډبل به پې ګران خرڅو نو د هغوی سره مال وونه چا مزدورۍ له بوتله نه ځکه قطع تعلق ورسره نو چې چا مزدورۍ له بوتله نه نو مال ورسره نه او چې مال ورسره نه و دلته په سودا یو په دوه باندې ګرانه خرڅېده نو که هغوی په بازار ته راووتو عاجزان به تش تور تش لاس واپس خپل کورونو ته تلو چا به پې څه څیز خرڅ نه کړو که خرڅو به نو یو په دوه باندې به ګران او چې ګران به نو هغوی به د اخیستو طاقت نه لرو نو واپس په تش لاس لاړو ابولهب ظالم به وی دغې قافلې والا ورته وی که تاسو چېرې مال خرڅ نه کوئ او ستاسو نه زمونږ د قام قبیله څه وانخلي او تاسو ته خپل مال واپس پاتې شي نو په دې باندې خفه کېږئ مه د دې تاوان به زه در کوم خو دوی له به څه شی نه ورکوئ داسې قطع تعلق ورسره او که بیا هم پې خرڅوئ نو یو په دوه به قیمت ډبلي دا به ګران ورکوي تر دې پورې حالات ورسېدل د صحابه کرامو او د نبي علیه السلام او د هغه د نورو ملګرو یو ورځ سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دی وی زه دومره سختې لوږې ته رسېدلی وم سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وی زه دومره سخت وږی شوی وم دومره سخت لوږې او تندې اخیستی وم یو شپه وي داسې یو ځای کې ومه د رېخپې سره مې څه شیز ولګېدو تیاره ده صحیح نم نه خو د رېخپې سره مې څه څیز ولګېدو او هغه څیز زما په دې خپه باندې یخ یخ ولګېد پته راته ولګېده چې ګټه نه ده لوټه نه ده لرګی نه دی بل څه څیز دی وي ما چې لاس ور وړاندې کو څیز مې راوچت کو ومې نه کتو چې دا څه څیز دی وي ډایرکټ مې په خوله کو ومې خوړو دومره سخت زه لوږې اخیستی وم سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دومره سخت په لوږه کې یم چې دې څیز ته مې ونه کاته چې دا څه دي خو هغه څیز مې راواغېستو ډایرکټ مې وخوړو او قسم په الله که تر مرګه پورې ما ته پته لګېدلې چې سعد تا څه خوړلي دي دا پته ما ته تر مرګه پورې نه ده لګېدلې چې ما په دغې شپه باندې څه څیز خوړلی دومره زه سخت لوږې اخیستی یو موقع کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وی یو شپه زه راپاڅېدم وړو بولو ته واړه بول راغلي یو شپه راپاڅېدم وی چې بار ته راووتم د وړو بولو دپاره چې اودس ماته وکړم وی دومره زیات وږی شوی وم زیات لوږې په مخه باندې اخیستی وم وی دومره لوږه وه چې د لوږې د لاسه خوب هم نه راتو وی چرته پخوا چا اوښه حلال کړی په یو زمانه کې به چرته حلال شوی د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چا اوښه حلال کړی و غوښه یې ترېنه وړې وه څرمنې پرته وه وي زه چې کله اودس ماتې ته راووتم نو دغه د اوښ دا څرمن زما د خپې سره ولګېده تیاره ده صحیح نم نه وي دا د اوښ دا څرمن د ډېرې زمانې وه وچه شوې وه وی چې دا څرمن مې د خپې سره ولګېده ما وی چې دا څه شی دی ما محسوسه کړه چې دا څه شي زما د خپې سره ولګېد چې راښکته شوم ومې کتل نو هغه د اوښ د څرمن یو ټوپله پرته وه هغه څرمن مې راوچته کړه هغه ټوپله د څرمنې مې راوچته کړه او هغې ته مې اور بل کو
سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هغه سرمنی ته مې اور بل کو هغه سرمن نه مې هغه وخت ختم کړو مې سوځول بیا هغه سرمن مې ورته کړه په اور باندې په هم کړه په اور باندې وجه مې کړه بیا مې دوه کانی رواغستا هغه سرمن مې وړ کړو او دا غینه مې تلی جوړ کړو مې تیرا جوړ کړو خلک چې څنګه دا وړکړې دوايي خوري دا کوره وغیرہ دا سيزونه نو هغه سمې دا دوايي دا سرمن وړکړاو تلی مې تیرا جوړ کو او خلی ته به مې واچول او بوم مې پسې وس کړې په دې چل باندې ما سرمن وکړه نو سرمن وچ شو دا د مسلمانانو حال کافر هغه له سنه ورکول انتهایی حالات خراب او دومره پورې غیرتیو مسلمانان نو اسلام نو قبول کړي په نبی عليه السلام باندې ایمان نو راوړل او غیرت پکې دومره چې د دې لوګي د لاس په مړو شو د تندې نه خراب شو او نبی عليه السلام بچری دي کافرو ته حواله نه په دې دوران کې بعض عزیزانو رشتہ دارانو دوستانو په دې حالات ته قتل چې مسلمانانو د حال ته وګوره د نبی عليه السلام د ملګرو د حال ته وګوره دا خو د زړه د هوګېدو حال نه لوګرا تند دا زمون سره ارسدي مونږ دوی له نور کو ناغوی چې په دې حال باندې خبرې ده چې هغه کې زمون رشتہ دار دي عزیزان دي ملګری دوستان دي هغه حال ته قتل نو هغه باندې به زړه خپه کیدو دا به چرته زمون ملګری نه دي مسلمانان دي انسانان خودي کنه انسانيت خو پکشته کړه او چې انسانان دي نو دا مونږ ولې دومره ظلم او زیاتی کو د دوی سره نه چا په خپلوانو دا غي سره تعلق لاغي له پټ پټ خوراکونه وړو داغه شیابی ابي طالب ته حالت به له خوراکونه وړو غوي له خوراک ورکو یو ورځ حکیم ابن حزام دا د سیدہ خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ورارو دا خپل غلام د ځان سره ملګری کو او خپل ترور لای سغلوړ سخوراک ولور چې دا خوراک ولور شیابی ابي طالب ته ابو جهل لعين پلار کې ولیدو چې ابو جهل پلار کې ولیدو هغه ولاړو چې حکیم ابن حزام ولیدو نواز یو کوچه اے حکیمه تا چې تا بنو هاشم تا خوراک وړو تاغیر غلا وړو هغه ته یې وسو کو مجبوری ده ال تاغید سمیلاوی کینا غریبانان دي تکالیف دی په او قحط ته غلو سرشتینا او ال د زمون ترور واده ده نو ما خپل ترور له خوراک وړو هغه خپل ترور له خوراک وړو ابو جهل وتوی نه خبردار داسې کار ونه کوي زمونږ معاهده باندې شوې ده زمونږ لیکلي مقاطعه په دی باندې ده چې ګورای سوق بنو هاشم ته اغیل وسوق سشي نه وړي ګورای بنو هاشم او بنو عبد المطلب له وسوق سشي د خوراک نه ورکړي او سوق سره تعلق نه ساتي دا غي سره زموږ قطع تعلق او تا ته خپته ده چې دارون ندوه کې بدی باندې زمون جرګه شوې ده او پاغه باندې مونږ لیکل کړی دي چې د دې سره وسوق تعلق نه ساتي او هغه لیکل هغه درخواست کو بیت الله کې راځوړاندې او دا زمونږ په دې باندې جرګه ده نو دا غره خپل خبره نه چې تاسو هغه له خوراک دوی په دې باندې جنگ ده شور ده په دې باندې دا حکیم ابن حزام او دا ابو جهل په دې باندې شروع کړی دی په دې دوران کې یو بل کس راغی غم کافر دی ابو البختری دوی په دغه شور باندې دي ابو البختری راغی تاسو یو کې ولې نو دا ابو جهل وتوی وی دا حکیم ابن حزام د تخپته دا او تاتم پته دا چې زمونږ د بنو هاشم او د بنو عبد المطلب سره قطع تعلق دی او دوی د خوراک راغسته دی والته وړه دی خپل تور نه نو دا ابو البختری دی ابو جهل ته وی دا غلطه خبره خونه ده هغه غریبانان دي تکالیف دي په خپل تور له خوراک ورنه اوسه غلطه خبره نه ده دی وته وی موږ وعده په دی باندې کړی دا موږ دستخط په دی باندې کړی
مونږ یونین کونسل چې هغه ته مونږ راجمع شو په هغه باندې زمونږ عهد په دې باندې شوی چې څوک په بنو هاشم او بنو عبد المطلب له خوراک او داغي سره تعلق نه ساتي. ابو البختری او د ابو جهل یو بل سره ګرم شو، یو بل سره په شر باندې مشتو ګریوال شو. حکیم ابن حزام د منځ وباسو، کله چې درېمګړی راتن نشي نو هغه اصل تی نمبر وزي دا درېمګړی به جنګ شي. ابو البختری لاس کو د اوخي واړو کې پروت نو ابو جهل له په سر وو په جنګ کې ابو جهل زخمی چې زخمی کو نو دوی رو دا خبره خرابېده، دا معاهده کې دا فرق راتو. دوی خبره دې ته ورانوله چې دا کومه معاهده شوې ده چې دا خرابه شي. په دې کې بیا یو کس ته یو بل هشام ابن عامر دی بیا د مکه چې کله فتح کېده، فتح مکې په وخت کې دی مسلمان شوی دی. دی وایي چې مالم دا خیال راغی، دا هشام ابن عامر وایي چې زما دا خیال راغی چې دا خو زمونږ خپلوان دي او دا زمونږ رشتہ داران دي، دوی سره زمونږ غم خادي او نن چې دی نو نن د دوی سره زمونږ غم خادي کټ دي، مجبوري ده او مونږ دومره مجبوره کړي دي چې د خپل کشر محمد به مونږ له راکوای چې مونږ یې کوجنو کو هر څه ورسره کوو. نو د هغې مجبورۍ د وجې نه دا خلک چې دی زمونږ سره قطع تعلق راغلی دی، دا ښه خبره نه ده. دوی سره چې مونږ تعلق ختمو په دې باندې ډېر خفه وو دا هشام ابن عامر. نو په دې خیال وي را روان وم دا هشام ابن عامر په لار کې راله زهیر ابن امیه مخې له راغی. بیا هغه ته مې دا قصه وکړه چې ګوره هغوی مسلمانان شوي دي او دا زهیر ابن امیه چې دی نو دې وروسته مسلمان شوی د فتح مکې په موقع باندې. دا دواړه مسلمان شوي دي وروسته بیا په دې وخت کې دا مسلمانان نه دي. نو دوی وایي چې مونږ په دې باندې سلام مشوره راغله چې دا کوم عهد شوی دی چې د مسلمانانو سره په قطع تعلق، نو په دې باندې زمونږ دغه راغی چې دا به ختمو. دا زهیر ابن امیه چې دی دا د عبدالمطلب نوسی دی. نوسی کېدو نبی علیه السلام ترور عتیقه بنت عبدالمطلب دا د هغې زوی دی، دا زهیر ابن امیه. نو دی وایي چې مونږ هم دا وایو چې د خپل خاندان سره تعلق وساتو ځکه دا زمونږ ماماګان دي عبدالمطلب او د هغې خلک بني عبدالمطلب چې او دا زمونږ یو رشتہ داران دي، مونږ سره تعلق کټ کړی دی. پکار دی چې زمونږ دا تعلق واپس بحال شي او دا کومه معاهده چې شوې ده دا معاهده ختمه شي. نو دی وایي چې مونږ هم دا غواړو، دې دواړو دا صلاح وکړه چې مونږ هم دا غواړو ځکه که چېرته د ابو جهل او یا د ابولهب ماماهیلي دا چېرته په دې طریقه باندې وای نو دوی به د خپلو ماماګانو سره هېڅکله دا تعلق داسې نه و کټ کړی، خو د دوی پکې رشته داران نشته. نو ځکه دوی چې دی نو د بني عبدالمطلب او د بنو هاشم سره چې شعب ابي طالب کې دی دوی د هغې سره تعلق کټ کړی دی. نو دوی دواړو دا صلاح وکړه چې مونږ دا معاهده دا کټ کوو اگر که په دې باندې دستخط شوي دي. دوی دواړو چې صلاح وکړه نو دوی وایي چې مونږ خو په دې باندې خبره کوو خو مونږ یوازې. نو هشام ابن عامر ورته وایي چې ځان سره یو بل ملګری پیدا کړو درې چې بل ملګری هم پیدا کو نو بیا چې دی د برات اعلان به کوو د دې معاهدې نه، دا معاهده به ختمو. ویرالو د مطعم ابن عادي خواله د هغه سره میلاو شو. مطعم ابن عادي د هغه سره چې میلاو شو نو هغه ورته وایي بلکل زه ستاسو ملګری یم او دغه معاهده چې کومه شوې ده کومې دستخط شوي د دې خلاف به کوو، د دوی سره به ملګرتیا نه کوو. دوی د هغې ځای نه را روان شو، د ابوالبختري خواله راله. ابوالبختري خو هسې ابو جهل نصر والی او د هغه سره یې جنګ کړی و. هغه ته یې قصه وکړه، هغه مو زه ستاسو ملګری یم، زه ستاسو سره په دې عهد کې ولاړ یم چې دا به ختمو. د هغې ځای نه دوی را روان دي، د زما ابن اسود خواله راله. دا 4 کسان 5 ملګري شو چې کله دوی ملګري شو دغه عهد شروع کو، دغه قصه روانه کړه چې دا زوړ عهد به ختمو. دا 5 ملګري راله نو دوی وایي چې مونږ دا کمیټي د 5 کسانو جوړه کړه. عمر له په یو کس 2 باندې کار نه کېږي، داسې کار پکار چې 3-4 کسان ملګري 15 بیا کار کېږي. دوی چې ټول راجمع شو نو خبره به څوک کوي. نو زهیر ابن امیه ورته وایي دا خبره په ما باندې پرېږدئ، خبره زما کار دی، صرف زما سره ودرېږئ. چې کله
دوی دا صلاح وکړه نو قریش ټول راجمع کړو چې قریش راجمع کړه هغوی ته دا اعلان وکړو چې دغه زمونږ رشتہ دار دي دا څوک چې په شعیب ابي طالب کې دی را دي بنو هاشم او بنو عبدالمطلب او ردی سره زمونږ بایکاټ شوی دی دا خبره نه ده مونږ ردی سره تعلق ساتو دا کمزور آهد چې شوی دی په دارالندوه کې نو دغه آهد به ختمو په دې کې دا ابو جهل دی پاسېدو او شور یې جوړ کړو چې نه ظهیر ابن امیه ته وایي که چېرته تا داسې وکړه چې دا آهد دې ختم کړو دا کاغذ دې وشلو دا ظهیر ابن امیه ورته وایي زه به دا کاغذ شلوم د دې آهد ده هغه ورته وایي ابو جهل که دا کاغذ دې وشلو ستا سره به زه داسې وکړم موقع مطابق کوم الفاظ استعمال کړي زه به ستا داسې وکړم که چېرته تا دا کاغذ وشلو نو چې ظهیر ابن امیه دا خبره وکړه نو چې ده دا جواب ورکړو نو زما ابن اسود پاسېدو وی ظهیر ابن امیه ټیک وایي موږ د ملګري دا کاغذ به موږ وشلو نو چې هغه د هغه ځای نه اواز وکړو په جرګه کې پاسېد کله چې په جرګه کې داسې ځای په ځای کسان اواز وکړي نو دا جرګه د دې سره خرابېږي نو چې هغه د یو ځای نه اواز وکړو نو ابوالبختري هغه ځای کې پاسېد د هغه ځای نه اواز وکړو چې دې ټیک وایي چې ګوره دا عهد زموږ ټیک نه دی او دا معاهده به موږ ختمو چې هغه د هغه ځای نه اواز وکړو د دې بل ځای نه پسې زما ابن اسود اواز وکړو یا دا خبره دوی ټیک ته دا دستخط به ختمو ابو جهل ورته وایي د دې نه دا پته لګي چې تاسو بېګا څه مشوره کړې ده او د هغې مشورې مطابق تاسو دا کار کړی دی ځکه دوی خو وایي چې کله چې په جرګه کې داسې کسان پاسې یو په ځای اواز وکړي بل ځای اواز وکړي نو خلک وایي د دوی داسې ملګري پیدا کېږي او زموږ دا کیسه خرابېږي نو ده پې دا الزام ولګوي تاسو بېګا مشوره کړې ده چې دا نور کسان د ملګري نشي نو دا خبره یې وکړه د ابو جهل ورته وایي زه ویسار به وګورم نو چې سهار شو ابو طالب د نبي علیه السلام دا د هغه ملګری و د نبي علیه السلام تره دی نو دیم سار ما الله بیت الله ته نبی علیه السلام ته د وحی په ذریعه باندې ویلی شوي چې ګوره په کعبه کې کم خط راویزان شوی دی د خلکو دا کم عهد کړی دی نو دغه عهد شلولو ته ګوره ضرورت نشته ځکه ورته ضرورت نشته چې هغه خط چې دوی لیکلی دی نو په هغې باندې الله څه وینه مسلط کړي دي او هغې وینو دغه خط خوړلی دی د دغې شلولو ته ضرورت پاتې نه دی او صرف هغه ځای پکې پاتې دی په کوم ځای باندې چې د الله نوم لیکلی شوی دی نو هغه ځای وینو نه دی خوړلی نور ټوله معاهده هغه وینو خوړلې ده د ابو طالب سار راغی بیت الله ته او د قریشو ته دا خبره وکړه کوم چې د نبي علیه السلام خلاف یو ګوره وي تاسو چې کوم عهد لیکلی او کومه درخواست هم لیکلی معاهده شوې وه نو هغه شلولو ته ضرورت نشته هغه الله په خپله ختمه کړې ده وینه په هغې باندې مسلط شوي دي او هغه وینو خوړلې ده صرف د الله نوم پاتې دی نو ابو جهل او دغه کسان ورته وایي وی دا دروغ دي دا خبره رښتیا نه ده ځکه چې هغه مونږ په بیت الله کې لګولی بیت الله داسې ځای دی چې هغې کې څوک سسید ته ضرر نشي رسولی نو دغه ابو طالب ورته وایي که چېرته تاسو په دې خپله خبره کې رښتیني یئ چې دا کاغذ چې دی وینو نه دی خوړلی او محمد دا خبره کړي علیه السلام نو که چېرته دی وینو دا کاغذ نه خوړلی او محمد دا خبره کړي نو دا خو پیغمبر نه دی ځکه پیغمبر دروغ نه وي او که دا خبره کړي چې دا کاغذ یې خوړلی دی نو که کاغذ خوړلی شوی نو بیا به یو معاهده زموږ سره کوی معاهده به دی چې زموږ قطع تعلق به ختم وي زموږ به د یو بل سره تګ راتګ بیا شروع کېږي زموږ به د یو بل سره ورکړه راکړه بیا شروع کېږي کوم چې تاسو معاهده کې لیکلي دي چې یو بل له به خوراک نه ورکوو دا خلک به د یو بل سره به مزدورۍ باندې نه الو د دوی سره به هلته مزدوري نه کوو هغوی به زموږ سره مزدوري نه کوي خوراک په هغوی له نه ورکوو د هغوی نه به خوراک مونږ نه اخلو هغوی به جینکۍ مونږ له په نکاح نه راکړي مونږ به جینکۍ د دوی نه په نکاح نه اخلو او مونږ به ولهم په نکاح جینکۍ نه ورکوو نو دا چې کوم قطع تعلق تاسو کړی دی دا قطع تعلق به ختم وي او که چېرته دا خط نه خوړلی شوی او دا خط برقرار پاتې په کعبه کې نو دا به زما ستاسو سره عهد او معاهده چې محمد به زه تاسو ته حواله کوم چې څو سره کوئ هغه ورسره ځکه بیا خو پیغمبر نه دی دروغ یې ویلي په دې باندې عهد وشو په دې خبره باندې چې دغه طریقه وي واپس به تعلق به حالي که چېرته خط خوړلی شوی وینو خوړلی او لفظ الله صرف پاتې
او که چرته نه خوړلی شوی نو محمد به ستاسو په حواله علیه السلام دې باندې فیصله وکړه بیت الله دوی دا خط د بیت الله د کوټې دننه طرف ته آویزان کړی چې دې سر څوک لاس ونه لګي وایې نشته دوی چې کله هغه خط وکتو نو قریشو ټول ولید چې هغه خط ټوکړې ټوکړې شوی دی کته راغورځېدلی وایي نو خوړلی وایي نه چې کوم خوراک کي نو څه خوري څه کته راټاوي او صرف لفظ الله پاتې دی الله نوم پاتې دی هغه باقی دی په کاغذ باندې قریش په دې باندې ټول مطمئن شو چې او دا پیغمبر په حق باندې دی دا خبره ټیک کړي دروغ نه دي کړي واپس د خلکو حالات او د هغه تعلق بحال شو په دې کې 3 کال تیر شوي دي عهد کې دوی چې کوم وعده کړی و او التا په بنو هاشم او بنو عبد المطلب باندې چې کوم حالات تیر شوي نو هغه 3 کال په تیر شوي په شعب ابي طالب کې چې کوم سختي په هغه باندې راغلي او کم تکالیف او کم قحط سالی راغلي نو هغه 3 کال هغه تیر کړی دا اگر که کافر خو د نبی علیه السلام سره د قوم د وجنه ولاړو او نبی علیه السلام هغه ته نه حواله کو نو واپس هغه معاهده ماته شو یو بل سره هغه تعلق برقرار شو ورکړه راکړه واپس شروع شو د دې سره دا تعلق واپس شو د دین وروسته چې بیا صحابو ته تکالیف رسیدو نبی علیه السلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی اسیم تکالیف دي د دین کار نه کیږي دا سکارو کا هجرتو کا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه حبشې طرف ته هجرت کو او چې کله هغه حبشې طرف ته هجرت کو نو دا هغه پمنځ کې چې کوم علاقه راتله دا ماد ابن اسد یاد یو بل کس ته دا علاقه بادشاہ دی نو هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ځان سره ایثار کړی دی او هغه سره معاهده کړی دی په خبرو باندې چې ته خپل عبادت کې زمون پکړی کې زمون پر عمل کې تا ته څوک تکالیف نه در رسي بیا چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له کوم ځای ور کړی دی داغه مخه ته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ځاله جمعات جوړ کړي هغه کې به عبادت کو هغه کې به د قران کریم تلاوت کو په تیز आवाज باندې او د کفار او د مشرکین زنانه واړه براتلو او داغه نه چاپیر او ولاړو جړل وای وتا بیا چې خلکو دا حالات ولید چې ابو بکر صدیق هم حالات خرابوي نو دا غ علاقې په بادشاہ پس واپس هغه جرګه کړي نو چې واپس هغه جرګه کړي نو د بادشاہ جواب هغه ته سمې لاو شوې ده او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته واپس سے جواب کړي ده نو ان شاء الله روان صلی الله تعالی علیه